بسم الله الرحمن الرحيم. والله علم على الأصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال إلى آخره. محترم ورونو، دنني سبق د پیژندلو نه مخکې او پزان پدی باندې د پوهه کولو نه مخکې درې خبرې تاسو په ذهن کې کړئ. اولنۍ خبره په دنیا کې چې د کوم شي خپل وجود دی، الګ یو مستقل خپل وجود دی، دا اشیاء په دوه قسمه باندې. نمبر 1 واجب الوجود، نمبر 2 ممکن الوجود. واجب الوجود ما ته ګورئ، واجب الوجود انا سے میں بار بار تکرار کوم دا به ان شاء الله یادېږي. واجب الوجود مطلب دا چې د هغه وجود ضروري خود به خود وي، په خپل وجود کې بل چاته محتاج نه وي. نمبر 2 ممکن الوجود، چې د هغه وجود ضروري نه وي، خود به خود نه وي، په خپل وجود کې بل چاته محتاج وي. مثال په تور زه شم، زما وجود ضروري نه دی، زما وجود خود به خود نه دی، بلکې په خپل وجود کې زه بل چاته محتاج یم. دا اوس ممکن الوجود دی او دې ته ممکنات هم وایي. او واجب الوجود چې د هغې وجود ضروري خود به خود وي، په خپل وجود کې چاته محتاج نه وي. دا خبر ستاسو ذهن کې کېناسته. په دنیا کې چې د کوم شي خپل وجود دی، دا اشیاء په څو قسمه دي؟ په دوه قسمه دي. نمبر 1 واجب الوجود. واجب الوجود څه مطلب؟ چې د هغې وجود ضروري خود به خود وي، په خپل وجود کې چاته محتاج نه وي. نمبر 2 ممکن الوجود، چې د هغې وجود ضروري نه وي، خود به خود نه وي، په خپل وجود کې بل چاته محتاج وي. دا خبره په څنګه کې دویمه خبره د الف لام قسمونه. الف لام اولا په دوه قسمه، تاسو کافیه کې به ویلي. الف لام اولا په دوه قسمه. نمبر 1 اسمی، نمبر 2 حرفی. اسمی هغه ته وایي چې په اسم فاعل او په اسم مفعول داخلي، یو وی فاعل یو وی اسم فاعل. فاعل او اسم فاعل په آسان الفاظو کې تاسو دا په ذهن کې کړئ چې فاعل هغه شی ته ویل کېږي چې فعل هغې له رفع ورکوي. رفع لکه ضرب زیدون، په دې کې دا زیدون فاعل له ضرب ورله رفع ورکړل، ضرب فعل ولا. او مفعول هغه ته وایي چې فعل هغه ته نسب ورکوي، لکه ضرب زیدون عمرن، کې دا عمرن مفعول له ضرب هغه ته نسب ورکړل. او یو وی اسم فاعل او اسم مفعول. د اسم فاعل د خپل مخصوص صيغه ده، اسم فاعل د مخصوص صيغه نوم ده، او مفعول هم دغه مخصوص صيغه کوم چې تاسو په صرف کې ویلې ضرب يضرب ضربا فهو ضارب. ضارب، ناصر، مكرم، مستخرج، دا اسم فاعل. اسم مفعول مضروب، چې د مفعول په وزن. نو کم الف لام چې په اسم فاعل او اسم مفعول داخل وي، دیتا الف لام اسمی وي، چې صورتا خدا حرف ده لیکن حقیقت کې دا اسم ده. دیو جن دیتا الف لام اسمی وي، ځکه چې دا د الذی په معنی کې دی. دا د الذی په معنی کې دی. تاسو به ان شاء الله سکالی کافیه کې په مبنیاتو کې د اسم موصول په باس کې دا خبره وکړي. دا خبره ځین کې کېږي. دویم الف لام حرفی. الف لام حرفی هغه شی ته وایي، هغه الف لام ته وایي چې د هغې په ذریعې سره یو شي طرف ته اشاره وشي،
چې د هغې په ذریعې سره نو دغه الف لام حرفي بیا په څلور قسمه باندې دی. الف لام جنسي، الف لام استغراقي، الف لام عهد خارجي، الف لام عهد ذهني. موږ وی چې الف لام حرفي دی ته وایي چې د هغې په ذریعې سره سشیز طرف ته اشاره وشي. که دغه اشاره جنس ته شوې وه نو دې ته به الف لام جنسي وایي، او که افرادو ته شوې وه نو بیا به خالی نه وي، یا به ټولو افرادو ته شوي یا به بعضو ته شوي. که ټولو ته شوي الف لام استغراقي، او که بعضې افرادو ته به شوي وي نو دغه افراد به معلوم او مقرر وي یا به نه وي. که معلوم او مقرر الف لام عهدي خارجي، او که معلوم نو نو الف لام عهدي. انشاءالله تاسو ته مثال ته ضرورت بنئ که درکړم مثالونه خو تاسو وویلي که نه زه خپل تاسو به پخېږي زما پخه ده. موږ وایو چې الف لام حرفي هغه ته چې د هغې په ذریعې سره سشیز طرف ته اشاره وشي. ټیک د دې مثال الرجل خیر من المرأة. دلته الف لام جنسي مراد ده. الف لامي ځکه چې افراد د رجل د افرادو د ښځو نه چې دی بهتر نه دي. ولې؟ ځکه چې بعضې زنانه داسې دي چې هغه لوی عظیم الشان زنانه دي، لوی مرتبې والا دي، او بل مؤمنې زنانه د کافر سړي نه بهتر نه دي. دغه شانتي نیکه زنانه د فاسق او فاجر سړي نه بهتر نه دي. نو دلته افراد د رجل دا نه دي مراد، بلکې دلته جنس رجل دا بهتره دی د جنس د ښځې نه. رجال علیهن درجه. ټیک شو. دویم الف لام استغراقي. که چېرته دغه اشاره په دې الف لام سره څه طرف ته شوي افرادو ته نو یا به ټول افراد مراد وي یا به بعضې. که ټول مرادو الف لام استغراقي لکه ان الانسان لفی خسر، یقینا تمام انسانان په خساره کې، یقینا هر انسان په خساره کې الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راوړل او نیک اعمال وکړي. دلته دې الف لام موږ چې تمام معنی کوو دا دې الف لام معنی کوو. دلته د الف لام استغراقي او افراد د انسان ته مراد دي. او که چرته د دې الف لام سره افراد ته اشاره شو او کل افراد نه مراد بلکې بعضی افراد مراد، نو دغه افراد به یا معلوم وي یا به نه وي. که معلوم الف لام عهد خارجي. ادي مثال سره لکه زه وایم جاءني رجل امس، یا جاءني رجل اليوم. نن ورځ ماته یو سړی راغی، نو دا سړی اوس نکره ده، معلوم نه دی چې څوک دی. اوس زه دا خبره کوم چې تاسو د مخې ما دې سړي تذکره وکړله چې زما خواته یو سړی راغی. اوس زه تاسو ته دوباره دا خبره وکړم چې ما کله تاسو دا وی چې جاءني رجل اليوم، نن ورځ ماته یو سړی راغی. نو تاسو دغه سړی تاسو نه پیژنئ، خو چې اوس زه دې سړي خبره کوم نو دویم فاکرمت الرجل، فاکرمت نو ما دغه سړي اکرام وکړو. اوس دا کوم الف لام چې ما راوړل دا کوم الف لام دی؟ ادي الرجل باندې چې ما راوړل الف لام عهدي او عهد خارجي دی که عهد ذهني دی؟ عهد خارجي هغه معین فرد مراد چې کوم نن ورځ زما خواته راغلی. اول تاسو ته معلوم نه دی کنه، خو اوس چې دا خبره کوم چې زما خواته یو سړی نن راغی، نو ما چې نن ما نن دغه سړي اکرام وکړو. نو تاسو ته پته ده چې دغه ته مخکې وي چې یو سړی راغی، نو د چې دا اکرام کړل دا کوم یو سړی دی؟ دغه معلوم سړی کوم چې د خواته نن راغلی. نو دا الف لام عهدي خارجي شو. الف لام عهدي ذهني كفى اخاف ان ياكله الذئب، دي کې ته جنس هم نشي غسته، ځکه چې حقیقت او ماهیت د دې ذئب چې دی هغه خوراک نه کوي، بلکې فرد به مراد اخلي. او کل افراد چې یعقوب علیه السلام فرمایي چې ما ته دا یره ده چې د پوره کائنات د پوره دنیا چې څونه بیړۍ دي هغه به زما د بچي دا هم ده مراد. نو بعضې افراد مراد، نو دغه بعضې په دې دغه
په زیب کې چې دی دغه بعد چې دی معلوم دی که نه دی چې دا خاص دغه فرد به خوري دا هم نه دی معلوم نو څه شی دی دا عهد ذهني چې هغه متعین او معلوم او مقرر نه دی ځکه دې موږ ته فاخاف ان ياكله الذئب زه یېرېږم چې دی څو خوري یو شر مخلوق معین نه دی معلوم چې دا شر مخلوق خوري ټیک ده نو دلته دا الف لام عهد ذهني ټیک ته چې صورتا خدا ته ظاهرا دا ته صف کاری معرفت د ښکاری لیکن معنن دا بیا هم د نکري په حکم کې ټیک په دې خبره تاسو پوه شئ دا خبره د الف لام د قسمونو په ځین کې کېناستل نو یو قیمتي خبر ورسره بل په ځین کې کېږي چې د جنس الف لام دا کوم جنس چې د جنس نه دی د جنس په خارج کې خپل وجود نشته جنس په خارج کې خپل وجود نشته بلکې د افراد په ضمن کې وي بلکې لکه مثال په تور زېما حیوان ناطق دا حیوان ناطق بهر خارج کې تاسو ته موجود دی په نظر راځي نه بلکې دا د انسان په ضمن کې دی انسان وی جو حیوان ناطق انسان نه حیوان ناطق نو حیوان ناطق جنس دی ټیک شو او حقیقت او ماهیت دی خود دې بهر په خارج کې خپل وجود نشته د خپل افرادو په ضمن کې دا خبره قیمتي تاسو په ذهن کې نشته دریمه تمهیدی خبره دا ده چې قضیه فطریه څه ته ویل کېږي قضیه فطریه هغه قضیه ته ویل کېږي قضیه فطریه کومه قضیه ته وایي چې د هغې سره دلیل هم موجود یعنی قضایا قیاساتها معها هغه قضیه چې د هغې سره د هغې دلیل سوي موجود وي مثال په توګه یعنی هغه دعوه چې د هغې سره د هغې دلیل سوي په دغه دعوه کې دننه موجود وي لکه موږ وایو څلور جفت دي څلور څه دي ولې ځکه چې برابر تقسیمېږي دلیل به موږ هم څه وایو دا جفت دي ولې ځکه چې لأنه منقسم بمتساویین نو دا خو د دې په حقیقت کې دننه په خپله پروت نه دی نو دې ته قضیه کې ته ویل کېږي چې په دعوه کې دننه دلیل پروت دی دا خبره باندې تاسو ورسېدئ مسلم وس راشي عبارت ده والله علم څلورم غرض تحقیق په لفظ د الله کې ماتن فرمایي چې الله عالم دی الله عالم دی لذات الواجب الوجود دا هغه ذات لپاره چې داغه وجود سوي ضروری وي داغه وجود خود به خود وي په خپل وجود کې چاته محتاج نه وي دا علی الاصح په دې منځ کې پرې او دې جامع وي د جميع صفات کمالیه یعنی دې جمع کول کوي په دې کې جمع ټول صفات کمال ماتن چې دا فرمایل چې والله علم نو پدې لفظ الله کې دو مذهب دي د علماء دو جماعتونه دي بعض علما فرمایي چې دا لفظ الله دا علم دی او په علم کې اشتراک نه وي علم کې بل شی او طرف کې نشي شریک کېدل مثال په تور ستا پلار چې ته پیدا شوې تاله نوم کې خود سیف علي سیف سیف علي تا ته ویل کېږي په دې کې سره بل څوک شریک دی دغه شانتي زید د چانوم دی مور پلاری ولا زید نوم کې خودو دا زید وس د غنوم دی نو آیا په دې زید په دې کې ورسره څوک شریک کېدی شي نشي شریک کېدی تاسو ته په سوال لشي چې زبر ته هم چې ډیر شي د دوه درو کسانو زید نوم بل د دوه درو نه په شریک نه دې د پاره چې د مور پلار کم کې خود له دوه سیب د زید د دې خپل د قصبی د پاره کې خود له هغه د پاره جدا وضع شي د دوی د پاره جدا وضع شي بل د پاره جدا هغه وضع جدا دي نور په دې عالم کې شرکت نشي کېدل نو د بعض علماء رائے دا چې الله دا عالم دی د هغه ذات لپاره چې دا وجود ضروری دی خود به خود دی په خپل وجود کې چاته محتاج نه دی او په دې کې جمع دي تمام صفات کمالیه خبره زين پریوتله دویم ګروه دا دی چې دا الله دا عالم نه دی
دا ورنه جماعت دا وی کنه چې دا الله علم دې دقه شانتی دې دا د چانه مشتق نه دی په دې کې هیڅ تبدیلی نه شي. دویم جماعت دا دی چې دا الله په اصل کې الہونو په اصل کې او الہ سو دا معبود ته وي الہ څه ته وي او دغه معبود کلی دی معبود برحق ته هم وي او معبود باطل ته هم معبود وي لکه د کانې بوټي عبادت کیږي د بوتانو عبادت کیږي هغه ته هم معبود وي او د الله تبارک وتعالى عبادت کیږي دا هم معبود دي. نو دغه علما وي چې دا الله دا اصل کې الہونو سو الہون سمانه معبود نو دا کلی دی دا څه شی دی کلی دی. بیا په دې کې دا څه شول باور کې وته الف لام ولګو نو الہ شو نو بیا ته حمزه خلاف قیاس حذف کړه نو الله شو. نو دغه علما فرمایي چې دا الله د الہون نه د الہ معبود ته وي او معبود کلی دی خود دین مراد معبود حقیقی دی چې هغه ذات د باری تعالی. نو د دوه علماء مطلب یو دی پاره کې مشترک دي او دوی چې د دین معبود حقیقی مراد دی لیکن په دې دویم مذهب کې امکان د اشتراک خوشته کنه امکان د شرکت پکې شته کنه د شرکت امکان پکې شته کنه چې کله دغه علما وي چې دا کولی د معبود ته وي نو معبود خو باطل هم کېږي شو حقیقي هم کېږي دغه امکان خو پکې شته کنه. نو ماتن سو شارح سو کړلو وضاحت وکړو چې دا الله عالم دی د صحیح تر قول مطابق د صحیح تر قول مطابق دي خبره مې تاسو ورسېدې کوم الله اصح ذکر ویل واستاسو یو قیمتي خبره ونه کوم انتهایی قیمتي خبره توجه کامله کې شوې نه کنه دې سم قوت په صحیح کې ډېر دی که په اصح کې ډېر دی قوت په صحیح کې ډېر دی که په یو وایو کنه په اصح کې تاسو په ذهن کې دا و چې په اصح کې ځان کول قوت تاسو په ذهن کې سوا چې په اصح کې زیات قوت دی لیکن دا خبره نه په صحیح کې زیات قوت دی. کله چې ویل شي دا قول صحیح دی دې مطلب دا دی چې دا بل باطل او کله چې ویل شي چې دا قول اصح دی نو مطلب دا ډیر صحیح دی او دا بل هم صحیح دی. نو قوت په کوم یو کې سیوا صحیح نو په کتابونو کې بعضی لیکلي دا وهو الصحيح دا صحیح قول دی او کله لیکلي چې على الاصح نو تاسو دا پته ولګي چې په صحیح کې او په اصح کې قوت پچا کې سیوا دی د صحیح مطلب چې دا بل غیر صحیح دی او د اصح مطلب چې دا زیات صحیح دی او دا بل هم صحیح دی. د قیمتي ځکه خبره وکړه وسرا شو کړي وې دا الله علم دی على الاصح د صحیح تر قول مطابق للذات الواجب الوجود دا غزاد ته پر چې دا وجود سوي ضروری وي. المستجمع دا په معنا د جامع یعنی جمع دی پد کې تمام صفات کمالیه ورې بعضی صفات داسي چې هغه هر ځای کې خلق خوخي او بعضی صفات داسي چې هغه خلق نو الله پاک کی دغه تمام صفات کمالیه جمع دي. لکه ګوره بهادری دا صفت په هر ځای کې او په هر زمانه کې د خلق خوخی کنه خوخی. علم دا خلق خوخی کنه خوخی پسندیده صفت دی کنه دی. دغه شانتي خبرې کول دا پسندیده صفت دی کنه دی. وستا سره د کوم یو پسندیده صفت دی چې دا خبرې کول دي د دې په مقابله کې چاړه توپ دی دا پسندیده صفت دی. دغه شانتي بوزدلی دا پسندیده صفت دی. نو وی تمام صفات کمالیه هغه صفات چې هغه پسندیده صفات دي دغه ټول صفات په الله تبارک وتعالى کې جمع دي او دا الله د هغه علم دی دا الله د هغه لپاره علم دی نوم دی د هغه لپاره ټیک شو. نو دغه دې ورته تاسو سره شي والله علم على الاصح الله علم دی د صحیح تر قول مطابق لذات الواجب الوجود دا غزاد لپاره چې دا وجود ضروری وي. المستجمع او چې دکی جمع وي دلته مستجمع معنی جامع خودی جمع کول کړي بلکې په دکی جمع دي تمام صفات کمالیه
ٹھیک شو تاسو به دا عبارت یاد کړئ خدا علی الاصح پکې مې یادوي دا خو تاسو ته په نشاندهي وکړل ابلون صحیح نو مطلب دا دی هغه کې هم ټیک دی چې بس د دې نه مراد معبود حقیقي دی خو بیا پکې هم امکان خو پکې شته کنه د شرکت و دې وجه دی چې بدی کې امکان نشته بس دا خو اصل اصح کې قوت ځکه کم دی چې کله اصح راشي د اصح نه مراد داوي چې دا قول زیات صحیح دی او دا بل قول هم صحیح دی دا غیر غو او کله چې وي چې هو صحیح دا صحیح خبره ده د صحیح په مقابله کې سره راځي او د اصح په مقابله کې سره راځي صحیح لکه مطلب اصح نو دا چې دی په دې کې دا ډیر زیات صحیح دی خو د دې نه مراد دی لکه روز دا وګورم کنه چې دا حضرت علی دا ډیر نیک دی په دې دا مراد شو ټول د طاهر نیک نه دی طاهر هم نیک دی خدای دې ډیر نیک ټیک پوه شو خو چې دوی سویما چې د طاهر نیک دا حضرت علی نیک دی دې دا وځو دې نیک نه په دې خبر پوه شو نو سره شه ولدلالته على هذا الاستجماع ولد او د دې لفظ الله د دې دلالت د وجنه په دغه استجماع باندې چې دغه ګوره دغه لفظ الله دلالت کوي په دغه استجماع په دغه جمع کولو د صفات کمالیه باندې د دې دلالت ته وجنه دا کلام کم کلام الکلام کې د الف لام هغه دغه ته الحمدلله د ماتین د کوم الحمدلله چې دی دا وګرځیدلو فی قوت ای یقال فدی قوت کې چې ویل شي چې الحمد الی اخری مخکې وتر شي په دې باندې ځان پوهه کوي امیر سے ماتین چې دا خبرو کړل چې الحمدلله تمام تعریفونه خاص الله لري تمام تعریفونه خاص الله لري نو گویا دا سیدا چې ماتین یو دعوه وکړه ماتین چې تمام حمدونه دا بندي په ذات د باری تعالی کې صدا وایو کړه تمام حمدونه تمام تعریفات خاص الله لره دي نو گویا چې دا دعوه وکړه او چې کله یو دعوه کې دغه لپاره د دلیل ضرورت وي کوي نو دیو چې دې لپاره دلیل څه دی خو وخت تاسو په ځان باندې پوه کې چې موږ د تمام معنی د کوم ځای نه وکړه موږ وایو چې دلته دا الف لام استغراقی دی چې الف لام استغراقی شو تمام معنی شو یا الف لام جنسی دی بیا هم تمام معنی مثال په توګه حمدونه په دنیا کې سوري صلی او یو حمد دو حمد د حمد افراد دي د حمد لکه یو حمد دا شو یو دا شو د حمد افراد دي او موږ تاسو ته وی چې په دنیا کې دا په خارج کې د دې جنس مثال نش جنس په خارج کې موجود دی بلکې په خارج کې د خپل افرادو په ضمن کې وي نو په دې فرد کې دغه جنس موجود شو کنه شو په دې بل فرد کې موجود شو کنه شو او حمدونه ټول سوري سل شو او دغه چې موږ جنسي واخلو نو په دې کې هم دغه جنس موجود په دې فرد کې هم جنس په دې کې په دې جموع چې جنسي حمد نو د دې نه هم دا معنی فهم ترله چې تمام حمدونه سدي ځکه چې دغه جنس حمد تاخلي نو دا فرد هم راغلو دا هم راغلو نو تمام افراد راګر شو ورته نو جنس حمد چې کله موږ وایو چې دلته د الف لام جنسي دی نو هم د دې معنی ده چې تمام حمدونه خاص الله لره دي تمام تعریفات خاص الله لره دي نو گویا دا څه چې ماتین یو دا وکړه چې ټول تعریفونه خاص الله لره دي و دې لپاره دلیل پکار دی کنه نو دې لپاره دلیل سره نو دې لپاره دلیل لري چې دا الحمد ګورئ دا الله څخه ویل کېږي هغه ذات ته ویل کېږي چې تمام صفات کمالیه وسوي جامع وي چې تمام صفات کمالیه پاغه کې موجود وي او دا تعریف کول د چا صفت کمال دی کنه دی نو دا به بخپل راغلو کړو نو داسې شو چې دا کلام داسې شو چې الحمدو چې دا صفت کمال دی الحمدو صفت کمال او هر صفت کمال دا بند په هغه ذات کې چې هغه کې تمام صفات کمالیه جمع نو نتیجه دا راوځله
چې حمد بند دی په هغه ذات کې چې هغه د صفات کمالیو جامع وي. مارکر شته دې څه کو تاسو پوه شئ چې دلته موږ او د لام د اختصاص لپاره دی چې حمد خاص دی د الله پاک څخه. دا دعوه شو. دې لپاره دلیل څه دی؟ نو دلیل دا دی چې دا تعریف کول د چا دا صفت کمال دی کنه دی؟ د چا بد ویل او د چا ښه ویل په دې کې صفت کمال پسندیده صفت کم یو دی د چا ښه ویل دا صفت کمال دی کنه دی؟ او الله تبارک وتعالى د تمام صفات کمالیو جامع دی کنه دی؟ نو ګوره ورته صغرا کبرا ورته ورغه حمد صفت کمال دی کنه دی؟ او د صفات کمالیو جامع څوک دی؟ نو حمد بده شي الله پاک. نو داوا مع دلیل شو کنه شو. نو قضایا فطریه دقیقه ویلې خبر شته دې خبره وتراشي الحمد صفة من صفات الكمال وكل صفة من صفات الكمال منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمال. دا صغرا دعوت کبرا. ګورئ ما تاسو ته وی تعریف کول د چا د صفت دی کنه دی؟ تعریف کول د چا صفت دی کنه دی؟ او د چا بد ویل د صفت دی کنه دی؟ او په دې دوانو کې صفت کمال کم یو دی پسندیده صفت کم یو دی تعریف کول. او موږ دا وی چې الله تبارک وتعالى دا عالم دی د هغه ذات ته پاره چې د تمام صفات کمالیو څه شه دی جامع دی یعنی تمام صفات کمالیه باغه کې څه دي جمع دي. او د حمد صفت کمالو کنه نو ګورئ الحمد صفة من صفات الكمال صغرا. حمد دا صفت ته د صفات کمالیو نه او هر صفت د صفات کمالیو نه دا بند په حق د هغه چا کې چې هغه جمع کون کوي د تمام صفات کمالیو یعنی په حق د هغه چا کې چې په هغه کې تمام صفات کمالیه موجود وي. په دې خبره تاسو په دې صغرا کبرا نه پوهیږئ نو نتیجه تاسو په دې کتاب کې ذکر کړل کہ الحمد مطلقا منحصر فی حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمال چې تعریف بند په حق د هغه چا کې چې هغه د تمام صفات کمال یعنی بس تعریف چې کیږي او بس داغه به کیږي څنګه لګي د کتاب دونه لګي وای بنش وز وکړي نو دا کلام چې دی په قوت د دې کې شو چې داسې مونږ وایو چې الحمد صفة من صفات الكمال وكل صفة من صفات الكمال منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمال. نتيجة الحمد منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمال. نقول دا په قوت د دې شو چې ویل شي چې حمد مطلقاً منحصر دی په حق د هغه چا کې چې مستجمع وي یعنی چې په هغه کې جمع وي تمام صفات کمالیه من حيث وكذلك ځکه چې هغه ذات داسې دی ځکه چې ولی الله ستاسو ویل کی چې هغه تمام صفات کمالیه او جامع وي نو موږ وایو چې حمد هم بند دی په هغه کې ځکه چې هغه ذات داسې دی ځکه چې هغه تمام صفات کمالیه او جامع دی. فكان كدعوى الشيء ببينة وبرهان. دا خبره پاتې شو دا به بیا شي. امیر صاحب په دې خبره تاسو پوه شئ دلته پکې دا وایي چې دلته مطلقاً د دې مطلقاً څه مطلب یو ګوري یو مطلق وي یو مقید وي. زما خواته سړی راغلو خو عالم دا اوس مقید دی کنه قید د علم ورسره دی او زه زما خواته سړی راغلو زما خواته نو دې کې اوس قید شته نو دغه شانتي کله حمد سره سقید لګولې چې کم حمد یو خاص حمد نه بس خو مطلق آزاد حمدونه کېونه میدونه پکې نشته خو تمام حمدونه بس بندي په حق د هغه چا کې چې هغه د تمام صفات کمالیو جامع وي.
دا خبر تاسو په ذهن کې نشته نو دا قضیه فطریه شو کنه شو چې دعوه مع دلیل شو کنه هغه دعوه چې باغې کې دلیل دنه پروف لکه موږ وایو څلور جفته څلور جفته دې لپاره دلیل څه دی ځکه چې په برابر حصو کې تقسیمېږي نو دا د دې څلورو په حقیقت کې دی نو دا څلور جفته ولی دلیل لري لپاره به څه ورکړي نو دا د په حقیقت کې د پروت نه دا برابر پر تقسیم نشي نو دغه شانتي الحمدلله دعوه مع الدلیل دعوه څه ده چې تمام تعریفونه خاص الله لره دي ولی ځکه چې دا حمد صفت کمال له او الله علم د هغه ذات چې هغه د تمام صفات کمال یو څه ده جامع ده نو حمد به هم صفت ده هغه تعریفونه به هم صفت ده هغه وصلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين